یو خبره باندې خپایمه چې زما د ویډیو اپلوډ کېدو نه پس ګنټه پس کوم چې غټ پیجونه دي هغې باندې دا ویډیو اوچته شوی وه نو هغه نوم او نمبر یې کټ کړی و هغه یې شیر کړی و نو ډېر غټ نقصان به دغه یو خبره باندې شوی اگر چې ما یو ویډیو دوباره بیا هم کړله چې بهی ګوره که چا دا شی کړی دا ډېر بد کړي ځکه چې د غریب حق وښیي غریب دغه کې دا انتهایي غلط کار کړی دی هغې کړی دی کوم ویډیو چې اوچته شوی نو په هغې باندې خپل نمبر یې ورکړی وي که د بغیر نمبر و دغه کسانو نه نورو کسانو په خپل نمبر ورکړی وي په کمنټس کې تاسو کتلی شئ په هغې کې ورکړی وي چې بهی دا زموږ سره دا ماشومه ده او دا ویډیو ما کړې ده خو چې کله ما دویمه ویډیو وکړله او په هغې کې چې کوم دی ما دا خبره څرګنده کړه چې بهی زه هغه استاد یم دا ویډیو ما کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو قدرمنو شاهد خان شاهد یم د پریاد ټي وي نه دا مهال د فاروق جان حسیني په څنګ کې ناست ما لږې ورځې مخکې د یو ماشومې ویډیو وایرل شوې وه چې په کومه کې د سکول استاد پوښتنه کوي د ماشومې نه چې تا اختر له جامې کړي هغه ورته وایي چې په جواب کې چې نه مور مې راته وایي چې څوک سرسایه راوړي نو بیا به پې درله جامې کومه اختر له چا جامې اخیستې دې خو راشه چې تاسو نه اخیستې راشه ولې تاسو کله اخلئ فاروق جان صاحب په پروګرام کې ارتار کلی السلام علیکم ډېره مننه شاهد صاحب هر کله راشئ او ستاسو هم ډېره مننه کوو شکریه هم ادا کوو چې زموږ د علاقې ته دې کلي ته راغلئ او موږ له وخت راکړو فاروق جان صاحب ستاسو هم یو جهان مننه چې موږ له وخت راکړو څنګه مو خیال کې راغله چې د ماشومې نه ویډیو کو فیسبوک لی ورکو اصل کې شاهد صاحب دا به الله به غوښتله د دې نه وړاندې ما زه خپل ځاني داسې واړه واړه کلیپونه د ماشومانو زما تاسو آی ډي چک کوئ زه شیر کوم او هغې کې داسې څه معمولي خبره یې بس هغې کې څه نه وه خو په دغه ورځ چې د ماشومې داسې غیر اختیاري طور باندې دا ویډیو ما ریکارډینګ شروع کړی د ماشومې غیر اختیاري داسې یو خبره ماته وکړله چې هغه زه به دې خبره مجبوره کړم اگر چې ما نه شیر کوله خو بیا مې ویل چې را شیر کړه کیدای شي داسې نورې ماشومان چې هغې له خلک سرسایه ورکړي او د دې شي په تمه باندې نو ما دا ویډیو داسې غیر اختیاري توګه باندې کړې وه فاروق جان صاحب په هغه ویډیو د دې ماشومې سره څه مرسته وشوه اصل کې سر که څوک خاندي او که جاړې پکې اوسي د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي پښتونخوا د تل آباد وسایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي پښتانه چونکې یو حساس قوم دی څنګه چې دا په یو غږ باندې مسلمانان شوي دي دغه شانتې په یو غږ باندې ټول راپاڅېدل څومره هیلپ ورسره وشو الحمدلله ښه کافي هیلپ ورسره وشو خو یوه خبره باندې خپایمه چې زما د ویډیو اپلوډ کېدو نه پس ګنټه پس کوم چې غټ پیجونه دي هغې باندې دا ویډیو اوچته شوی وه چې ما یو پیج وکتو 4 غنټې پس 7 لاک کسانو کتلی وه او غلطي دا کړې چې زما نوم او زما موبایل نمبر زه په هره ویډیو باندې موبایل نمبر او نوم پرېږدم هسې بس لکه ملګري تعلق ساتي نو هغه نوم او نمبر یې کټ کړی و هغه یې شیر کړی و نو ډېر غټ نقصان به دغه یو خبره باندې شوی اگر چې ما یو ویډیو دوباره بیا هم کړله چې بهی ګوره که چا دا شی کړی دا ډېر بد کړي ځکه چې د غریب حق وښیي غریب دغه کې دا انتهایي غلط کار کړی دی هغې کړی دی کوم ویډیو چې اوچته شوی نو په هغې باندې خپل نمبر یې ورکړی وي که د بغیر نمبر و اصل کې سر ړومبي وخت کې چې کوم ویډیو کسانو چوته کړل نو په هغې باندې ما سره مدثر جهان او داسې څو نور د سوشل میډیا ملګري لکه سمیع الله خاطر شو دې کسانو رابطه وکړه نو هغې پې خپل دغه کسانو نه نورو کسانو پې خپلې نمبر یې ورکړی وي په کمنټس کې تاسو کتلی شئ په هغې کې ورکړی وي چې بهی دا زموږ سره دا ماشومه ده او دا ویډیو ما کړې ده خو چې کله ما دویمه ویډیو وکړله او په هغې کې چې کوم دی ما دا خبره څرګنده کړه چې بهی زه هغه استاد یم دا ویډیو ما کړې ده نو هغې نه پس هغې هغه کمنټونه هم او ورسره هغه ویډیوګانې هم ډیلیټ کړې خو په ړومبي کوم چې 8 غنټې وې په دې کې چې کوم دی هغې پې خپلې نمبر یې لګولې وې مننه دا هغه ماشومه ده کومه چې تاسو په سوشل میډیا کتلې وه السلام علیکم څنګه یې بچې ستا څه نامه ده اختر دې اوس څنګه تېر کو شرمېږه مه خبرې وکړه که جامې دې واخیستې جامې دې واخیستې ته څوم کې سبق وې اول کې سبق وې اوس دې د سکول جامې شته او پیزار او بیگ دې شته د سکول کتابونه نور دې څه پکار دي د دوی کور خپل دی فاروق صاحب نو سر دا خو زه رحمان د خدای بنده یم دا مې حال دی
چې بنده د بل بنده شي څه به حال. نو دا په پردې کوټه کې ناستې دي او بس الله دې په رحم وکړي. دې زمانه کې هم دوی کره بجلی نشته دی او د ملګرو چې کوم هیلپ وکړو انشاءالله کوشش کوو چې دوی د خپلې کوټې خاوندان شي او سټک پک روزګار هم روان کی چې را روان وخت کې دوی هم سرسایه ورکوي او دا ماشومه کال له کم از کم چې د سرسایې په انتظار نه وي. فاروق صاحب دا کوم هیلپ چې شوی دی نو په دې باندې د دوی کوټه جوړېدی شي د کوټې ځمکه پرې اخیستلی کېدی شي؟ اصل کې سره یو کس نیم راته ویلی دي چې یاره موږ کوشش کوو چې دې دپاره د کوټې ځای واخلو. خو موږ پښتانه کم از کم زموږ علاقه تقریبا ټول ډېره غریبه ده. زه هم چې سړی نیمې پیسې کمې چې راغلي دي که په دې باندې نه کړي چې انشاءالله نیمې پکې موږ ورکو دا د دې والد صاحب دا پیسې ورکړي زه نیمې به بیا په مزه مزه سړی را پیدا کوي ترتیب به جوړي انشاءالله چې کار پې برابر شي. فاروق جان صاحب که څوک مرسته کول غواړي د دوی سره نو تاسو خپل نمبر په سکرین باندې ووایئ. سر زما سره چې د دې د والد صاحب نمبر دی نو زه برته هغه هم ووایم. خو هغه سر کې تاسو ته پته دلته سګنل هم کار نه کوي او بجلی هم کله یي او کله نه نو هغې موبایل کې چارج نه ګاونډ کوي لږي چارج لو بیا راوړي نو کله بند او کله آزاد. خو بیا هم زه هغه نمبر تاسو ته وایم او زما خپل نمبر 0341 77 30 232 0341 77 30 232 په دې باندې زما واتساپ هم دی فاروق جان نوم مې دی او کم دادی والد صاحب نمبر چې دی نو هغه 0342 91 21 884 0342 91 21 884 دا دغه نمبر دی د والد صاحب. او بیا هم زموږ د علاقه سره ورکه خو نه که څوک داسې رابطه کول غواړي چې د دې سره هیلپ وشي نو زه وایم چې ښه خبره ده بده. جی بالکل قدرمنو فاروق جان صاحب یو ګیله وکړه. اکثر زمونږ چې څومره هم د سوشل میډیا ملګري دي پیجونو والا دوی ته یو خواست کوم چې کله هم داسې یو ویډیو راشي او په هغې باندې د غریب سره مرسته کیږي نو مهرباني وکړئ چې د هغې نه نمبر یې مه ختموئ هغه هماغه سیریل ویډیو نو هغه د هغه نمبر سره واپس اپلوډ کوئ نو ستاسو د ویورز په وجه به د دغې غریبانانو سره مرسته کیږي. د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکوي. د الله په امان.